السلام علیکم ګرانو قدرمنو سلسله مالداري سره زه اسحاق برکی د تاسو په خدمت کې حاضر یم. اوریدونکو امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. قدرمنو په سلسله مالداري کې موږ د حیواناتو ډاکټرو سره د زناورو په مختلفې بیماریانې او په موضوع باندې خبرې کوو. اوریدونکو په نن سلسله مالداري کې د موږ سره ملمه دی بفلو بریډینګ فارم منیجر ډاکټر شوکت الله مروت صاحب. ډاکټر صاحب په ټولو ناول خو زه تاسو ته په پروګرام چې هر کله وایو. ډاکټر صاحب نن تاسو د موږ اوریدونکو لپاره په کومه موضوع باندې خبرې کول غواړئ؟ نن ما خبرو موضوع هغو جناورو متعلق ته چې کوم موږ یا قرباني پاره اخیستی دي یا موږ اخیستلو اراده کړې ده. دغه سلسله چې موږ د جناور څرنګه خدمت کولای سو او څرنګه موږ خپل جان نقصان نه بچ کولای سو. نو د سلسله چې جناور اخیستو نه مخکې منډي چې یا چاکور نه چې جناور کلاخلو تاسو دغه چې کوم شایانو باندې توجه وکړه ده. اخ چې لاول دوال تاک دا یعنی چال دا کله تاسو جناور اخلو نو تاسو دا جناور لشورو چې آیا دا جناور ګډ خونه ده یا دغه جناور چې شو چې مسله خونه ده. کچېری مسلې نو دغه غستان نه پرهیز کو. د سره د جناور چرمن چک کو. کچېری د چرمن باندې چیچړې یا شپږی یا بل داسې مسلې زخمی پشه نو داسې جناور اخستان تاسو پرهیز کو. د سره د جناور سترګې هم چک کو. دا ګورو چې دا سترګې نارمل دي ځکه چې باسي داسې بیماریګانې دي چې دا بظاهر خو جناور تاسو ته ټیک ښکاري خو جناور یو اوزو یا جناور جسم یو حصہ کار نه کوي. ټي بي دا یو علامت ته چې دغه جناور یو سترګه شنسي. د سره د جناور کوم واړه صحت ته اخبار چې دا د چې جناور تاسو داسې یو صحتمند جناور اخلو چې شخصیت کی ډیر کمزور نه ځکه بعضې ډېر کمزوري جناور چې کوم دي دا د خوراک کمیر وجنی کمزوري بلکې داسې یو غټې بیماری دي لکه اناپلازما یو بیماری ده. د سره لیور فلوک ته فیشولا هیپاټیکا ورته وایو موږ دغه روجه جناور کمزوری او د سره ټي بي چې کوم مرض ده دا ټي بي مریض کمزوری نو تاسو ډېر کمزوري جناور اخیستانه ګوریز کوو. ډاکټر صاحب اکثر خلک په عید نه شل یا 15 ورځې اول زناور کور ته راولي. په دغه ورځو کې د زناور سره کوم قسم احتیاط کول ضروری دي؟ چې کله تاسو جناور رارو نو د خوراک او چاک باندې نظر ساتو آیا دا صحیح خوراک کوي او بچي او کنه. خوراک سره دول تاسو دا سخون چې کوم د جوګالي وای دغه باندې تاسو توجه ساتو چې دا د سخون وای کنه. کچې یو جناور خوراک صحیح کوي خدای سخون نه وای نو دا جناور ټیک نه ده او دا توجه طلب ده او یو مستند ډاکټر ته رجوع پکار ده. د سره دول پیشاب ده غټ پیشاب ده کورکا پیشاب ده دا 200 شایانو باندې نظر ضروری ده. کچې د غټ نه کوي یا ورکا پیشاب نه کوي نو دا یو بیماری علامت ته او توجه طلب ده. انسانانو معدې چې او د جناورو معدې چې فرق ته موږ چې کوم خوراک خوړای سو جناور هغه خوراک هم خوړای سي خو چې موږ کوم خوراک وخورو بیا هضم کوو جناور به دغه سینسي کولای. یعنی جناور که انسان ول خوراک وخوري خو بیا کوم د سره د هضمي صلاحیت ته د سره نستا نو انساني خوراک جناور نسی هضم کولای. جناور خپل خوراک ته د خوراک چې دا سفارش تی ماول چې تاسو کوم شین خور ده سدا بهار ده یا شوتله ده دا تاسو ورکو دغه مقدار دا چې د جسم لسمه حصہ تاسو شوتله به ورکو. لکه یو غوا ده نو غوا ته یو تقریبا یو اندازې مطابق 40 کیلو آس خوراک چې دته ضروري ده. کچېرې وړه غوای نو 30 کیلو کچېرې غټي درمیانه سایز نو 40 او کچېرې ډېر غټي نو 50 کیلو پورې دته شنه خور ضرورت کیږي. خو شین خور صرف شین خور ورکول ده نقصان دي. کچېرې تاسو شین خور ورکو نو جناور ته دستونه لګیدای سي نو تاسو د سره بوسه میکس کوو پروړی میکس کوو. پروړو چې کوم یو تخمینه ده یو مقدار ده د جسم وزن یو ویسي برابر ده یعنی 1% کوم جسم وزن ده هغه مطابق په تاسو بوسه ورکو پروړی ورکو او دغه پروړی بیا چې کوم ماشین خور ده هغه به ټوکه کوو او وخت سبه میکس کوو.
چې کوم دا شین خوراک ته ثابت ورکولو نه پرهیز کوو یعنی ټوکه کوئ نو دا بهتره ده او دا بوسه د ټوکې سره بیا میکس کوو نو دې سره د معده برابري او بوسې مقدار مې در وښولی چې جسم 1% حصې برابري یعنی غوا ته یو تقریبا 5 کیلو بوسه پکار ده او زمه که چیري نو وزې ته 2 کیلو کافي ده دې سره چې کوم دا شین خور ده وزې ته تقریبا 10 کیلو خور چې ده دا د لپاره بالکل کافي ده. ډاکټر صاحب اکثر خلک زناورو ته وچه مړۍ ډیره زیاته ورکوي هغو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ مړۍ ورکولو نه پرهیز کوو که چیرې مړۍ ورکوو نو انتهایی کم مقدار چې درته مړۍ ورکوو ځکه مړۍ هضمه کولو صلاحیت جناور سره نسته. اوبه چې کوم مقدار ده اوبه 24 غنټې یعنی ورځ شپه اوبه یو تازه او صفا اوبه جناور ته چې پرتی دا بهتره ده. جیول خبر راځي مخته نمبر باندې جای تاسو دا کوشش کوو چې کچه جای خټو جای اخ چې جناور خوشي د په چملي سوکیات سره او د خوشي کچېری چا سره د کچه دی سہولت موجود نه نو پاخه دي چې د بهتره ده چې د خټه واچي یا سګه واچي او دا باندې لږ چڼکه کوي نو نن سبا ګرمي ټیم چې بدا جای سوړ وي او نرم وي او جناور طبیعت باندې به برابري. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. جی قدرمنو اوریدونکو دا و د نن سلسله مالداري تاسو د ډاکټر شوکت الله صاحب خبره اوریدلې د سره د نن سلسله وخت ختم شو. اوس زه اسحاق برکی د تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.